سلام علیکم عزتمنو. زمونږ د نننۍ معلومات د نادیه ګل په باره کې دی. نادیه ګل وایي چې یعنې مراد چې زما خور ته طلاق ورکړو او دویم واده یې وکړو، نو په دې باندې زما زه ته غټ ټوک رسېدلی دی او زړه مې ډېر خفه دی. خو زه غواړم چې زه مې متې خپل خاوند ته طلاق ورکړم او ایسته یې پرېږدم، ځکه چې د ده زما د خاوند منصف نوم دی، منصف د مراد ورور دی او هغه زه ته مې یعنې زه خبره. خو عزتمنو د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې وساته ډالۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو نادیه ګل بیګا په دې ویډیو باندې راغلې وه او واضح یې که دا خبره وکړله چې یعنې زه مې خپل خاوند سره خوشحاله نه یم، ځکه چې نیلم ګل سره چې خاوند کم کارونه کول نو دا کارونه ما سره یعنې خپل خاوند کوي. دا دواړه چې دي دا ډېر په غلطو لارو باندې سر دوی ښځې د ځان دپاره او د کور دپاره نه کوي، ځکه چې دوی سره د نورو خلکو غم دی او دوی د نورو خلکو غم کوي او نورو خلکو نه پیسې اخلي د ښځو په سر باندې او بیا یې ورسره یعنې د شپې دپاره پرېږدي. موږ ته د دې خبرې بیا علم هم دی چې دوی د یوې شپې یعنې څومره اخلي. دومره موږ ته پته ولګي چې د غټ چې د 1 لکو نه ورته 100 روپۍ ولا ورکړي، ځکه چې زمونږ چې چا سره شپې کوو نو هغوی د غریبانانو د وس کار نه دی، هغه ډېر غټ خلکه دي او بدماشان دي. نو نادیه ګل ډېره خفه ده، وایي چې دوی ولې نیلم ګل ته طلاق ورکوو. نو زه نه غواړم چې نور دغه شانتې غلط کار وکړم، زه غواړم چې خپل خاوند ته زه په خپله طلاق ورکړم. عزتمنو نادیه ګل هم وایي چې یعنې زه خپل خاوند ته طلاق ورکوم او خپل خاوند سره یعنې زما ټیم نه تېرېږي چې په نیلم ګل باندې خاوند څه کارونه کول نو هغه کارونه په ما باندې خپل خاوند کوي او د دکې د وجې نه ما غږ نه کولو چې ما زما به بله خور هم دلته کې دوی سره ناسته چې خوشحاله وي نو زه خوشحاله یم. چې خور مې خفه ده نو زه نه غواړم چې خور خفګان سره ځان شریک کړم او زه نه غواړم چې زما خور یعنې خفه شي. عزتمن زمونږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.